بسم الله الرحمن الرحیم. لکونه کروڑونه درودونه سلامونه زمونږ په آقا زمونږ په پیغمبر په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د هغې په اهل عیال باندې. دوستانو بین الاقوامي ټماټر مارکیټ اسلام آباد کې هرکلی وایو. نن د بین الاقوامي مارکیټ صورتحال سو دا ورته شیر کوو. په بین الاقوامي منډۍ کې نن ټماټر ډېر زیات کم وو. وجه څه ده؟ وجه ده د لارو بندیز. د اسلام آباد ټولې داخلي خارجي لارې بندې دي. د دې د وجې نه خلک ډېر زیات کم راغلي وو. ټماټر هم ډېر زیات کم وو. اندازه دا وه چې دا کومې جالۍ تاسو وینئ دا به 3-4 روپونه بره ووړي. خو چې کله نیلامي شروع شوه نو اندازه ولګېده چې د سره ګاګ شته نه، لهذا ریټونه مغه شان چلېدل کوم چې په عام ورځو باندې چلیږي. دا ټماټر چې کوم تاسو وینئ دا د دیر تالاش ټماټر دی. ډېر ښکلي او ډېر مزېدار ټماټر دي. د دیر تالاش 3-4-5 علاقې دي چې په هغې کې یاد علاقې چې د ټماټرو په لحاظ کې دي اوسکۍ، ناصافۍ او وسره نګري بالا، نګري پاین او چینار، پته نه لګي ډېرې علاقې دي. ما ته مرګري یادوي خو دې وخت کې زما په یادو نه راځي. تقریبا ته 14-15 کیلو وزن سره نن دا بس هم دا ونو په منډۍ کې خو نور ټماټر دونه خاص نو. تقریبا 12-14 په 15 هم خرڅ شوي دي، په 1400 پکې هم خرڅ شوي دي. کېدای شي 100-150 روپۍ بل هم یو لاټ بره خرڅ شوي. خو په هر حال د عام ریټ نو دغه 12-14-15 ریټو د خلکو اندازه وه چې دا به نن کم سے کم ریټ کوي، ځکه چې منډۍ مکمل خالي وه. دا د ټماټرو منډۍ ده. هغه پکې پیاز پراته دي، یوه چابه نشته. په دې کې ستاسو چې زه ویډیو کوم څومره ټماټر پراته دي. نو نن خو دا اوس د بار رال به هر حال دا د دیر تالاش د ټماټرو صورتحال و. دا د کابل ټماټر دي او د کابل ټریلې بهر ولاړ وي، ولې چې لارې بندې وي نو خو لرې ولاړ وي. د هغې ځای نه په مزدو کې راچول، خو د مزدو لارې هم بندې وي. لهذا په وړو ګاډو کې دام داسې پک اپ کې راغی او چېرته څه کې رالل، که سودکي کې راوړل. په هر حال ډېر نقصان دی غریبانو لکه دا 1400 روپۍ مالک بند کړل، نه خرڅوي څوک پې بره بولی نه شي. 1400-1500 روپو پورې د کابل ټماټر خرڅ شوي دي. کېدای شي 100-150 روپۍ مزید ښکلي لاټونه خرڅ شوي، خو به هر حال دا هم نقصان کوي، مالک یې نه خرڅوي. د شمودو دا جالۍ هم راغلي وي د 12-1400 روپو پورې خرڅ شو، خو دومره پاک ټماټر نه دي. دا ستاسو په نظر باندې ښکاري. دا تقریبا 14-12 کیلو والا وزن دی. د شمودو ټماټر په وخت کې ډېر زیات مشهور او تاسو یقینو کې مقابله کې به د سره ټماټر نو، خو بارانونو او غلو دا لږ کمزوري کړي دي او ګاګ د دې طرف ته لازر نه راځي. خو البته چې اوس دا څنګه شروع شي او 4-5 چنایو شي نو دا به ډېر مزیدار شي. په هر حال 900-950 او 1000 روپو پورې دا خرڅ شوي دي چې د یو نیم لاټ به پکې 100-150 بره خرڅي. خو دا 900-950 چې نو دا خرڅېدل دا جالۍ چې دا نارمل ډېره غټه جالۍ نه ده. دا هغه ځای نه کوم ځای کې چې ټول ټماټري نن په هغې طرفونو کې ګازرې لګېدلي دام نه خرڅېدل، مالک نه خرڅ کړی. اوس د سوات د میداني علاقو دې جالو ته راځو. دا وړه جالۍ تقریبا 8 کیلو په دې کې وزن راځي. ټماټر مزیدار دی، ولې چې اوس شروع شو نو دا ډېر غټ نه. د سوات د علاقې خصوصا ټماټرو کې دا خاصیت دی، دا یو پرفیکټ سایز کې راځي، ډېر مزیدار، تراوم ډېري، ځکه چې دیسي ټماټر دي او ښکلي وي ماشاءالله. نن د دې جالۍ ریټونه چې کوم چلیدل نو دا د عام مارکیټ نه نن لږ هټ کرو. تقریبا 500 روپو پورې ښه لاټونه پکې 200 روپو ته هم رسېدلي دي. خو دغه عام ریټ نو همدغه تقریبا 500 او لاټونه پکې 600 روپۍ خرڅېدل. ټماټر مزیدار نو دا صورتحال نن د بین الاقوامي ټماټر مارکیټ اسلام آباد. زمیندار خوشاله و چې څنګه رالل په څه خوارو باندې په سوړو لارو کندو کپرو کې ګاډي ریستو چې دا خو موږ منډۍ ته رالو. منډۍ خو مکمل خالي د چانس دی، خو چانس نو موږ هغه د منډۍ متل دی چانس نو بانسو نو هغه چانس اونه لګېد. ډېره مننه، شکریه، الله حافظ، پاکستان زنده باد.